نو الله وی زما امداد به تاسو سره علی لئن اقمتم الصلاه چې ته د مانزه پابندي کوي. د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې لږې کې شعر کې د الله د رضا دپاره دا صورت مائده د 11 نمبر آیات نه والې تر 11 نمبر آیات پورې ویډیو اخره پورې وګورئ او نورو مسلمانانو ته هم شیر کړئ د الله د رضا دپاره. نو چې منبر بالمازی نو بیا به د الله سه امداد راشي چې د یو ځای محلې مشر د یو ځای مشر بالمازی نو بیا به د الله سه امداد راشي. امداد ال راضی چې ته پابندی د مانزه کوي، زکات ورکوي، ایمان درکې، تعاون جذبه درکې او صدقې خیراتونه دا کول شي نو بیا د الله وادي. شپږم سپاره سورت مائده 5 نمبر سورت او آیات نمبر 11 رو باسه او ویډیو اخره پورې ګورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخه ته ودرېد. په دې نننی درس کې داسې یو خبره مولانا مفتی سید شاه صاحب په دې درس کې فرمایلی دي چې ستاسو ایمان به ورسره زیات شي. ویډیو اخره پورې وګورئ خو لازمي شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسي او لایک ضرور ورکړئ. اوس لایک کړئ بیا به هیر شي. اوس لایک کړه اوس. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګه کلاوه شو، بیدار شو. کافر ورته وی تا به ما نه څوک خلاص کړي. پیغمبر علیہ السلام جواب کو الله یعصمنی، الله به ما بچ کی. نو د لاس تور ارتاوا شو. نبی علیہ السلام اوچا تکړه اوس پتا سو خلاصي زمانہ دو فورا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویلا. په نننی درس کې مولانا مفتی سید شاه صاحب په آخر کې داسې یو خبره کړله که نه ستاسو ذهن به اریان شي، بالکل عجیبه غوند. اوس دا تر اخره پورې ګورئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د الله د رضا دپاره چې هر مسلمان ته دا ویډیو ورسي. زه اوس ګورم چې په دې باندې څومره لایک او شیر راځي انشاءالله. لکه نن یو سړی ممبر جوړیږي، قوم ته اعلان کی، لوزونه کی، وادي کوي زه به دا وکم دا وکم دا وکم. نو الله وی زما امداد به تا سره علی لئن اقمتم الصلاه چې ته د مانزه پابندي کوي. نو چې منبر بالمازی نو بیا به د الله سه امداد راشي چې د یو ځای محلې مشر د یو ځای مشر بالمازی نو بیا به د الله سه امداد راشي. امداد ال راضی چې ته پابندی د مانزه کوي، زکات ورکوي، ایمان درکې، تعاون جذبه درکې او صدقې خیراتونه دا کول شي نو بیا د الله وادي. ویډیو اخره پورې ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې هغه کس خپل مشر جوړ کړه چې هغه پابندۍ سره د مانځي، چې مونځګزاري، دینداري، زکات، صدقات، خیرات، چې د الله سره مینې د نبی په طریقه په سنت طریقه زندگی گزاري. نو مخې ته ګورې ویډیو ګوره د قرآن نه د قرآن نه. اوس په تاسو ته مولانا مفتی سید شاه صاحب اخره کې د قرآن لفظي معنی کې ښیي چې الله پاک کوئی مشر څوک جوړ کړه. یا بل یو واقعه مفسرین ذکر کوي. ماسپخین مانځه ته صحابه ولاړو، نبی علیہ السلام جمع ورکوله. کافرو ډیر لوی افسوس وکړو، هاي افسوس دی په مانځه نه خبرو کمن حمله کړي وي، دی به ختم کړي وي، مازیګر به بدی حمله کو. نو بیا الله حکم راولېږه د صلات خوف چې بعض کسان یو رکعت کوي او بعض دشمن سوګیدارای ته ودرېږي. نو صلات خوف الله نظام راولېږه. دی آیت کې هغه ته اشاره کوي. اوس دا که چې ته د ګډېدو یا د ډولکو ویډیو یې کنه هر سړي به شیر او لایک کا. خو د قرآن درس، د قرآن ترجمه، اذان، مونځو، د علماو بیان دا شیر کېدو لایک کېدو ته شیطان نه پرېږدي. اوس دا شیر کا بیا به دیر شي او اخره پورې و دا ترجمه ګورئ، اورئ او نورو خلکو ته هم شیر کړئ. تر اخره پورې ګورئ. زمونږ هر یو ترجمه، هر یو ویډیو د قرآن درس او د علماو بیانات یې صحیح که نه. اوس اخره پورې ګورئ. دا د قرآن اعلان دی. عیسایان به همیشه په جنگ جدال کی، بغضا کی بپراتی. ماسپخین مانځه ته صحابه ولاړو، نبی علیہ السلام جمع ورکوله. کافرو ډیر لوی افسوس وکړو، هاي افسوس
دی په مانځه نا خبرو کمن حمله کړي وي دی به ختم کړي وي مازیګر به بدی حمله کو نو بیا الله حکم راولېګو د صلات خوف چې بعض کسان یو رکعاتو کوي او بعض دشمن سوګیدارای ته ودرېږي نو صلات خوف الله نظام راولېګو دی آیت کې هغه ته اشاره کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله احسان الله علیکم تاسو باندې اذ هم قوم کله چې قصد کو اراده وکړه یو قوم ای یبسطو چې خوار کی الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه خپل توري فکف ایدیهم عنکم نو بند کړ الله لاسونه د دې تاسو نه واتقوا الله امنید الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله باندې ځان دی اوس پاری یقین کون کی دو نمونی ذکر گئی د عذاب الله وی يهوديانو نما لوزون اغستیو او د دې دولس قبیلې وی او دولس مشرانو ماتینا لوزون اغستیو پنځه لوزونه ذکر کړي او دی مات کړیو نو بیا مې ولا پنځه سزاګانې ورکړي ولقد اخذ الله يقينا اغست والله ميثاق لك لوز بني اسرائيل د بني اسرائيل يهودياننا وبعثنا منهم 12 نقيبا او پور تکړی میو مقرر کړی میو دی کی دولس مشران نقیب مشر سردار سربرا ذمہوار هر مشر به د خپل قام د قبیلی مشرواله کوي او دی به ذمہواری وقال الله اني معكم او الله یقینا زما امداد تاسو سره دی انی معکم ز تاسو سره معیت خاصه یعنی زما امداد تاسو سره دی لئن اقمتم الصلاه کتا سودرو مزلرا واتیتم الزکات ورک زکات لرا وآمنتم برسلی ایمان راوړو زما په پیغمبرانو وعزرتموهم تایید کو امداد کو تعظیم کو تاسو ددی واقرضتم الله قرضا حسنا او ورک تاسو الله تا قرض په اخلاص سره دا پنځه کارونه ک تاسو چرته وکړو د مانزه پابندي وکړه واجب صدقه ورکړه زکات زما را لګلی انبیاء پیغمبران باغی تاسو ایمان راوړو درې او تاسو د دې امدادو کو نصرتو کو تاییدو کو تعظیمو کو سلور او تاسو نفلی صدقې او خیراتونه هم وکړل دا پنځه کارونه ک تاسو وکړل اے يهوديانو لو کفرن عنکم نخامخا لربکم تاسونا سیئاتکم استاسو مصیبتنا ولا ادخلنکم خامخا دندبکم تاسو جنات باغنتا تجری بهیږي با من تحتها لاندې د بونو داغي الانهار ولی فمن کفر نچا چې انکار وکړ بعد ذلك رستو د دینا منکم د تاسونا فقد ضل سواء السبيل یقینا د خطا شو گمراه شو د سمیلاري فبما نقضهم پس بسبب د ماتولو د دی میثاقهم خپلو لوزون لرا کله چې لوزون مات کړل تورات کې دی الله لوزون اغستیو توحید به منای شرک بنه کوي دا پنځه خبره ورته بیان کړي دا به کوي نقیب مشر ته وي لکه نن یو سړی ممبر جوړیږي قوم ته اعلان کی لوزونه کی وادي کوي زبداو کم داو کم داو نو الله وی زما امداد وتا سره علی
لئن اقمتم الصلاه چې ته د مانزه پابندي کوي نو چې منبر بالمازي نو بیا به الله سي امداد راشي چې د یوځه محلي مشر د یوځه مشر بالمازي نو بیا به الله سي امداد راشي امداد ال راضي چې ته پابندي د مانزه کوي زکات ورکوي ایمان درکې تعاون جذبه درکې او صدقې خیراتونه دا کول شي نو بیا د الله وادي فبما نقضهم ميثاقهم پس سبب د ماتولو د دې لوزون خپل لعناهم لعنت می پیوک یو سزا ملعون شو لعنتیان شو لعنتی سړی هغه چې د الله د رحمت نه لري شي لعناهم لعنت می پیوک وجعلنا قلوبهم قاسيه اومی ګرځول زړونه د دې سخت کلک تک تور زړونه تک تور شو کلک شو سخت شو بیا ورته قران بیانوه دی ناوري بیا ورته بانګ ویا دی ناوري د منی اثر نه کوي زکه چې زړه کلک ته سخت او تور دی يحرفون الكلمه اړي الفاظ عن مواضعه د زیدا غینا تحریف کی محرف ته يحرفون الكلمه عن مواضعه اړي راړي الفاظ کلمې د سمي معنینا ونسوا حظا مما ذكروا به او هیر کړه لوی برخه مما د هغه چې پنول ورکړې شی او پاغي سرا لوی برخه صدا چې د الله توحید و بیانای دا به منی ونسو دی هیر کړه یعنی پریخوا بد عمل شو بد عمل کېدل دا هم لوی سزا ده پنځم ولا تزالو همیشه ته پیغمبره تطلعو خبردار بشي على خائنه منهم بخیانت د دی باندې هر وخت خبر راځي کله به خبر راشي خیانت یو کو کله به خبر راشي غلا یو کړه کله وې بیلوزی یو کړه حیله یو کړه پلان یو کو ډیمکانه یو پیغمبر به ته خبرېږي ندی پدی خبرو ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم او همیشه تب خبرېږي په خیانتونو د دی الا مگر قليلا منهم لقد دینا سم خلق پکشته خو لګ دی فاعفو عنهم نمختی واړوا عفو ورتاو کا معافي ورتاو کا یعنی نزړه مینه ختمه کا فاعفو عنهم زړتی واړوا واصفح مختی واړوا ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا دا خو بیان د يهوديانو اوس د عیسایانو عیسایانو ویل ان نصارا یقینا من نصارا یو اخذنا میثاقهم الله ما غست او کلک لوز د دینا انجیل میرا لګړو لوزونه می تینا غستیو چې د پیغمبر علی السلام تصدیق وکوي ایمان و بیراوړی فنسوا حظا مما ذكروا به نو هیر کد پریخو برخا د هغه چې دی لپن ور کړی شی او پاغي سرا نو سزا یې صدا فاغرینا نو پیدا میکو فاغرینا نو پیوس میکو فاغرینا نو دند میکو بینهم پمن ذتی کی العداوتا دشمنتیا والبغضا طرف غنی عیسایان د دنیا به همیشه ځان کی جنگیږي او د یو بل زړونو کې به یو بل ته بغض ساتي الى یوم القیامت تر قیامتا دا د قران اعلان دی عیسایان به همیشه په جنگ جدال کی بغضا کی بپراتی وسوف ينبئهم الله زردا چې خبر وای کی الله بما بهغي کانو یصنعون چې دی کم کارونه کول یصنعون کی دا معنی نه چې دا به ورسره کیږي دا سزا به ول الله ورکی د دې دومره لوی جرمونه دي لائک के शेयर के अल्लाह की रज़ा द पर लाइक करो शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारा हर वीडियो कुरान का दर्स, कुरान का तर्जुमा, उलमा का बयान
और हमारे यूट्यूब और फेसबुक का लिंक सब दोनों एक नाम है, यो नुमेन यो कुरानी मालूमात सब रंग का कुरान बनाई दागोरा दशिन कुरान पे जोड़ी कुरानी मालूमात @ बोले के और दा कुरानी मालूमात लिखे ना देखे बता क्यों घट लिखे ये क्यों बड़ा लिखना @ लिख के फिर ये क्यों बड़ा रखे कुरानी मालूमात ये ठीक है ना। और इसमें बदे के बरा गोरा मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब बरा पके मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद वाले दागो व्हाट्सअप नंबर दे और जमा पके व्हाट्सअप नंबर दे से किस्म खबरी मसले न तपोस कोलिश है मुफ्ती साहब से सही है इंशाल्लाह जमंगा माल जान वक्त पर उलमाओ बांधे लगी और जमंगा मोहब्बत सिर्फ द अल्लाह दर्जा द पर द उलमाओ सर जमंगा मोहब्बत द हाफिजानो सर द मुफ्तियानो सर چې د علماو د مفتیانو سره کینې نه الله پاک تاکي د هغه شانتي اعمال لاولي یعنی علما د الله دوستان دي نو موږ به د الله دوستان جوړ شو او که د ګدراګانو د بې دین خلکو سره کینې نه بې دیني به در کې راشي الله خوشحاله کا لایک کا شیر کا